چا یو ګډ د خدای په نوم منلی او بادر بابا له بوزي هلته اعلان کې خیر دی روانه هلته مسکینان باندې خوري په نوم به د خدای صدقه دې هغه پسې وکړي د خدای په نوم خدای ثواب دې بزرګ ته ورسه خدای یاد لري چې د قبرونو زیارتونو اولیاء کرامونه اگر چې هغه وی خلک ته پاکان دي خو د مور پلار حق زیات د مور پلار حق په قرآن شریف کې ذکر نو ته چې هغه پسې خیرات کې ټیک ته ثواب ورته رسي لوی خبره ده ښکلې خبره ده خو مور پلار ولې نه یاده چې چا در باندې حق دی د دې خدا سے مثال دی لکه یو سړی باغ کې ناست دی په یخ سوري کې د انګورو په باغ کې او چاپېره ته یخ شربتونه وورې پرتي او ته د کور نه جب د شربت وړی چې زه هغې باغ کې چې ناست دی هغه له وړم او دې خوا د پلار په سوراړه صحرا کې ولاړ دی او چغې وایي چې ماله چېرته اوبه راوړی د خدای دپاره نو ته د خپل پلار چې په چغو سر دی په سوراړه میدان کې دا پرېږدي او هغه د باغ خاوند دغه له وړی نو دا یې د عقل کار دی که د بې عقلی ټیک ته هغه باندې هم ثواب کېږي خو اکثر خلک غیر شعوري طور سره نور خیالات په زړه کې لري موږ پې حکم نه کوو خو دا لري چې زما پلار خو زما په شان نسواري زما په شان مزدورو زما په شان دکاندارو نو که زه هغه پسې صدقه وکړم نه زوی را کولی شي نه راله واده را کولی شي نه راله خیر را کولی شي راشه دا بزرګ یاد کا دې خو به راله زوی راکړي لور به راکړي نو دا غیر شعوري طور سره دی د شرک په خیالاتو کې مبتلا وي نو که دا خیالات بالکل نه نو صدقه او ثواب هر چا پسې کېږي خو ګورې د مور پلار حق مخکې دی دا د قرآن شریف دی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا خدای وایي پنځلسمه پاره کې چې خدای فیصله کړې ده چې عبادت به صرف زما کوي او مور پلار سره به احسان کوي احسان د ژوند او د مرګ دواړو کې راځي په ژوند کې دا دی چې څه ورکړه عزت یې وکړه او مرګ نه پس دا دی چې قبر لی لاړ شه دعا ورته وکړه صدقه ورپسې وکړه چې کور ډوډۍ خوري نو هم خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسېد نو هغه ته هم خدای ثواب رسي او ستا هم ژوند خوش ځکه چې سړی څومره مور پلار یادوي دا د ده ته هم په عمل نامه کې لیکل کېږي نو اولیاء او بزرګان ټیک ته لوی خلک دی مبارک خلک دی خو هغې ډېر نیکې دي او پلار د ستا په شان نسواري پلار د ضرورت دی پلار پسې وکړه نو دا خلک به په صدر کې د 11 بابا دیګونه کوو 11 نو ټیک ته که نیت یې دا وي چې شیخ عبدالقادر جیلاني پسې خیرات کوم ښه خبره ده اولیاو ته ثواب رسي خو مور پلار ولې نه یادوي زناوره نو دې حقیقت یا څه په غلط رسم کې مبتلا یا غیر شعوري طور سره دې شرکي عقیده لري کني اولیاو ته ثواب رسي او د خدای نوم وي ثواب ورته وبخي چې چاته بخي رسي خو مور پلار زیات حقدار نو دیګونه به باندې کړي هلکه په جمدونه د مور پلار له ورکړي دي دا ولې دا نه پوهېږي بې عقلی نو که د خدای په نوم وکړي ثواب چاته بخې بخریش کېږي که سړی بزرګ یاد کړي د هغه په وسیله سوال وکړي نو اکثر علما روا وایي خدای د دې بزرګ د خاطره زما دا کار وسیله اکثر علما روا وایي خو د قرآن شریف او د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه معلومیږي چې خدای ته د خدای ښکلي نومونه او د خدای صفتونه یاد کړه اوس چې مې درته آیات وویل قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ته به سوال کوې د ملک مالکه او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کې زموږ ښکلي پیغمبر ته خدای د دعا بیان ښیي قل وایه پیغمبره اعوذ برب الفلق امان غواړم په رب د سبا سره یا د سبا مالکه ته مې د مخلوقاتو د شر نه وساتې او په دې دیم صورت کې قل اعوذ برب الناس وایا اے پیغمبره په دعا کې امان غواړم په رب د مخلوقاتو ملک الناس په بادشاه حقیقي د مخلوقاتو الہ الناس په رښتیا معبود د مخلوقاتو خدای ته بادشاه ته معبود ته زمونږ مالک ما د دې شیطان نه وساتې نو قرآن شریف کې
او د حضور په احادیثو کې او د صحابه کرامو په دعاګانو کې خدای نه چې سوال شوی دی نو د خدای ته د خدای صفاتونه د خدای ښکلي نومونه او نهمه پاره کې بیان هم دی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د خدای ښکلي نومونه دي نو خدای ته ښکلي نومونه یادوي خدای ته باران وره خدای ته ما سره د احسان کړی دی خدای ته دا راولې نو ما سره د احسان نو ټیک ته که چا خاطر یاد کراوه ده ځکه سوال د هغه نه نه سوال د خدای نه او حقیقت کې دی هغه سره مینه نو دی خپل عمل وسیله کوي چې خدای زما د اولیاء سره محبت دی نو د دې محبت په خاطر نو محبت یو عمل دی نو عمل په وسیله کې یادول شي نور د صحابه کرامو په دعا کې حضور مبارک په وسیله کې نه یاد کړي او نه قرآن شریف کې دا تعلیم دی نه حدیث خو که چوکړه نو روان او حکم یې نشته سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد سر